نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا یوکم پنځوستم آیت دی. بنی اسرائیل تا د الله پاک انعامات مخکې هم بیان شو. په دې آیاتونو کې هم په بنی اسرائیل د الله پاک انعامات ذکر کیږي. بنی اسرائیل نه مراد په دې ځای کې د حضرت موسی علیه السلام امت دی. موسی علیہ السلام واقعا په غنو سورتونو کې زې په زې باندې تفصیل سره راځي. د موسی علیہ السلام د پیدایش نه وړاندې فرعون خوب ولید. اوس خوب څنګه ولید؟ په دې کې اقوال او روایات او تفاسیر مختلف دي. د مصر بادشاہ ته فرعون ویل کېدو. د موسی علیہ السلام د وخت چې کوم فرعون دا غنمو مصعب ابن قابوس یا مصعب ابن ریان یا مصعب ابن الولید دے فرعون خوب ولیدو. په خوب کې او قتل چې اور پیدا شو او دا اور د هر قبطی د هر فرعونی کور ته داخلي کی، لیکن د بنی اسرائیل کور ته نه داخلي کی. تعبیر بستن کا تعبیر ورکو چې بنی اسرائیل کې بدا سے الگ پیدا کیږي چې دا غي نه بتاتا او ستا قوم ته تکلیف وي. یا فرعون خوب ولیدو چې بنی اسرائیل کې یو الگ پیدا شوی دی او هغه الگ د وجنا د فرعون حکومت ختم شي. او یا فرعون تا د ابراهیم علیہ السلام پیشنگوئی را رسیدلی ہو چې بنی اسرائیل کو بدا سے الگ پیدا کیږي چې دا غینا بعد فرعونیان حکومت ختمی. نو فرعون حکم وکړو چې بنی اسرائیل کې کم الگ پیدا کیږي هغه قتل کوي او کم جنې پیدا کیږي ژوندې پرېږدي. شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې فرعون په دې باندې 12,000 الکان قتل کړ. او بعضی علماء فرمائی چې فرعون 90,000 الکان قتل کړ. او بعضی علماء فرمائی 90,000 الکان یې قتل کړ او 90,000 یعنی 90,000 زنانو خپل بچی ضایع کړ. دې فرعون چې کلا د قتل حکم کړو الکان به قتل کول پدی موقع باندې الله پاک دو الکان بچ کړ. یو الک نمو موسی ابن عمران
او د بل الک نومو موسی ابن ظفر، موسی ابن عمران حضرت موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام چې کله پیدا شو، الله رب العالمین د موسی علیہ السلام مور بی بی ته القاء وکړه چې دا بچی په صندوق کې واچو. صندوق کې واچو. موسی علیہ السلام په صندوق کې د فرعون دربار ته داخلي. واقعا به ان شاء الله په سورۃ طه کې او په سورۃ القصص کې تفصیل سره راځي. موسی علیہ السلام تربیت الله پاک د فرعون په کور کې کوي او داغه سره الله پاک د فرعون بادشاہي ختم او بل الکو داغنمو موسی ابن ظفر، د ظفر زوی موسی چې دی مشهور دی په سامری سره. دا موسی ابن ظفر سامری په دغه کال پیدا شو. دی مور یوړو او په یو غره کې وګرځولو چې سیراله مړکې نو بس دلته کوم شو کو ژوندې پاتې شو. الله رب العالمین دا غیر لپاره د سوي انتظام او کسو براتلا دا غینه به خور او یا حضرت جبريل علیہ السلام بدل خوراک وروړو. دی موسی ابن ظفر سامری د موسی د جبريل علیہ السلام د اس د قدم خور ځان سره په کوم ځای به چې قدم راتلا غزي بشین کېدو د ځان سره ساتلې وکړه چې لوی شو راغی. موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې لوی شو. الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته د شعیب علیہ السلام د کور نه په واپسېدلو کې نبوت ورکړ. واقعا ان شاء الله تمخ کې سورۃ القصص کې راځي. شعیب علیہ السلام سره لس کال تیر کړ. بیا وته الله پاک نبوت ورکو. بیبي ور سره وا ورور هارون علیہ السلام الله پاک ورته نبی کو. د موسی علیہ السلام په درخواست او دعا با دین بعد موسی علیہ السلام ته الله پاک چې نبوت ورکو. فرعون تلار شي د دین دعوت وته ورکو. فرعون سرکشي وکړه. په دې خلکو باندې به ډېر ظلمونه کول. بیا د عاشورې ورځ وا الله پاک موسی علیہ السلام ته فرمایل چې تو بنی اسرائیل ځان سره کا بحر قلزم طرف باندې تاسو روان شي په دریاب باندې پورې وزي د دینه به تاسو خلاص شي. فرعون سره د خپل ویل اشکرا د نور راخکاره کېدو سر په دې پسې را روان شو. کله چې موسی علیہ السلام او قوم دریاب تر اورسیدل په دې وخت کې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته انا لمدرکون دا خلق را اورسیدل مو خوګیر شو. دین بعد الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم واوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر. دریاب په همسا باندې واغینا 12 لارې جوړې شوې. بنی اسرائیل 12 قومونه د یعقوب علیہ السلام د 12 بچو اولاد او قبیله بحر قلزم باندې پورې وتل. فرعونیان وچ تیار لار د چې څنګه ورکته شول. ټول فرعونیان په سین کې سره د فرعون الله پاک ډوب کړ. دی بنی اسرائیل وتخخ کار قتل او اغې ډوبېدل. دین بعد موسی علیہ السلام چې کلا دریاب باندې وړي د قوم ته چې موږ اوس په امن باندې شو، موږ له د شریعت کتاب پکا. موسی علیہ السلام ته الله پاک او فرمایل کوه تور تراشه تا ته کتاب ملو شروجی ونیس. دیر شروجی ونیول. د دیر شروجو نه بعد موسی علیہ السلام چې کر الله پاک ملاقات تعظیم مسواک الله پاک وته لسروجی یو نس.
دا غین بعد الله پاک په روزانه یو تختې د تورات کتاب نازلولا لس ورځ کې موسی علیه السلام ته تورات کتاب ملو شو دیر شروجی د ذوالقعدې د میاشتې او لس روجی د ذوالحجې د اختر غټ اختر په ورځ ورته کتاب پوره شو سامری دلته پاتې شو مخکې واقعا په سورۃ الاعراف کې او په سورۃ الطه کې راځي سامری هغه خور ځان سره ساتلې و دی بنی اسرائیل ځان سره عاریتن د فرعونیان نسونه ساتلې و هغه سونا د سامری چې غټ شو دی بیا زرګرو دلې ور کړې و چې کله فرعونیان ډوب شول دی بنی اسرائیل دا سونا دل ور کړه د ویلې کړه او د سخی په شکل یې یو ډانچته جوړ کړه باغې کې دا جبرئیل علیہ السلام د استغفو خوره واچولا باغې سره هغه سخی ژوندې شو او هغه به आवाज کو دو موسی علیہ السلام چې کله کتاب وته ملو شو دی وته چې موږ د رب العالمین خبرې وورو موږ به ایمان نو موسی علیہ السلام ځان سره سلويخ بزرگان کوه تور تر واستل دلته موسی علیہ السلام کوه تور کې سره د بنی اسرائیل د سلويخ بزرگانو دي التسامری وته چې موسی علیہ السلام تل دي او خدای ته پاتې شوی التسامری په بنی اسرائیل باندې زسخی عبادت شروع هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام خپل نمائنده پر خودلو لیکن داغه خبرې نه منلې داغه نه بعد چې کله موسی علیہ السلام خپل قوم ته واپس شو اول خپل رور هارون علیہ السلام ته ډېر غوسه شو چې دا خلک ولې داسې کېدل او تا ورته غږ نه کولو هغې نه بعد هغه خپل عذر بیان کړ موسی علیہ السلام خپل رور چې د ګیره د سر د ویختو نه نیولې هغه پریښودو او باغې باندې الله پاک نه دعاګانې وغوښتلې او بیا سامری ته ودا د څه چل کړو هغه وته چې ما سره داسې سيزو کیسه وته بیان کړ موسی علیہ السلام ته غسخي واغښتو او وبو کې وګرځولو او سامری باندې الله پاک داسې تبارا واستل چې هغه تب کې بیا مردار شو او د کوم بنی اسرائیل چې د سخی عبادت کړو د دوی د توبې طریقه الله پاک او فرمایي چې چا دا عبادت کړي دا مړ کړي نو پدې کې او یا زر کسان دی بنی اسرائیل کې د شرک د وجنا الله پاک مړ کړ داغې نه بعد موسی علیہ السلام دعا وکړه دې تبقایا معافي وشو نو پدې ځای کې با د موسی علیہ السلام په دې قوم باندې الله پاک انعام چې د بنی د فرعون د ظلم نه تاسو خلاص کی چې غیب تاسو الکان قتل کول او جنکه به د ژوندې پرې خو دي او تاسو په وړاندې تاسو په بحر قلزم باندې پورې وتی او دشمن مو په اوبو کې د لغرق تاسو ورته قتل او دین بعد موسی علیہ السلام چې سلويخ ترځ تیری کی تاسو الله پاک کتاب درکو او دغه وخت تاسو د سخی عبادت وکړو او د دین بعد الله پاک تاسو ته د قتل کېدو نه بعد معافي وکړه بیا د موسی علیہ السلام د کتاب تورات فضیلت دا به ذکر شي نو په دې آیاتونو کې به دغه واقعا صحیح صدل ته ذکر شي او سو په نور زایونو کې ذکر کیږي نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او یاد کا وقت من نجات درک تاس دے بنی اسرائیل د فرعونیانو نا ددنو مصعب د پلان بنم کې اقوال شته یسومونکم سوء العذاب چر سوال به تاسو ته همیشه بد عذابنا یذبحون بناءکم دیبالا لول تاسو زامن ويستحيون نساءكم وجوندے بے پر خودی تاسو لوریانه وفي ذالکم او پدې قتل ولو ژوندې پرې خودل کې ستاسو د پاره بلاء امتحان من ربکم عظیم ستاسو د رب د طرف نلوي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کا وخت چې موږ جدا کړ پتا سو باندې بحر قلزم
فانجیناکم پس من نجات در کتاسو تا واغرقنا آل فرعون او غرق فرعونیان سرد فرعون وانتم تنظرون حال دار چتاسو ورتکتل وید وعدنا و یادگا وقت من وعدو کڑا موسیٰ علیہ السلام سرا 40 لیلتن دا سلویخ تشبو چدارو نیبت پولیسی ثم اتقستم العجل من بعده بیاتاسو کنول سخیب خدای باندی پس دا موسیٰ علیہ السلام دتلونا وانتم ظالمون حال دار چتاسو ظلم کون کی وی ثم عفونا عنکم بیا من عفو کرتاسو تا من بعد ذالکا پس دی شرک و دا کفرنا لعلکم تشکرون دا پارا دی چتاسو تابدار شی و اذ آتینا موسیٰ الكتابا او یاد دا وقت منگور که موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات والفرقان و معجزات لعلکم تهتدون دا پارا دی چتاسو توبکو دا پارا دی چتاس ہدایت بیامو وید قال موسیٰ لقومه او یاد کا وقت وی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا یا قوم زمان انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کردی بخبر زانونو باندی باتخاذکم العجلہ پنیولو دستاسو سخیلرا بخدای باندی فتوبو الى باریکم پستاسو توبو باسی اخبر خالق تا فاقتلوا انفسکم پستاسو قتل کی دا اخبر مجرمان چاچی شرک کردی ذالکم دا قتل کول ستاسو دا دی مشرکانو خیر لکم ستاس دا پار بہتر دی عند بارکم پنز دا خالق ستاسو فتاب علیکم بس اللہ پاک رحمت نازل کے پتاسو باندی یا اللہ پاک بتوبہ قبول کستاسو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ پاک توبہ قبل ان کی رحم کو ان کی ذات تھی وآخر دعوت